اوس خو د خدای د چا ښځه نه مړه کوي ښه مونږ په ښځه کې کونډه و جینۍ لیدلي دي خو اوس خو چې سړي له رشته کوي وایي کونډ دی که نه وایي دغه په سړو کې خو کونډ نه وي مړه اوس د سړو تپوس هم کوي وایي کونډ دی که نه لکه په سړو کې کونډ کم ځای نو دا م اوس یو عیب دی چې د ده ټبر مړه ده چې د چا ټبر مړه شوله نو دله زر واده کوه دا د غمزده د زړه تسلي اغوستل دي ښه رشته ده د یو غمزده د غمزده د زړه تسلیم د هغه ته تکلیف دی بچي دي ورته مشکلاتو کې اخته کیږي بس د لور نکاح ورسره وکړه څو ورځې پس وی ور مې وټکېدو هغه طالب جان وی میسو کې وی چې سعید ابن مسیب یم وی چې روته ووتلم استاذ مې په دروازه کې ولاړو وی لوري د مټ نه نیولې وه ما ته وی دا ستا امانت دی دا مې تا ته حواله کړله ښه دا ستا امانت دی دا مې نکاح دی ته وی ښه نبی علیه السلام فرمایي ان اعظم النکاح برکتا ایسره مؤونتا چې څومره په نکاح کې مشقت کمی نو دومره به نکاح کې برکت ډېري ښه برکت او په نکاح به اخرنۍ فیصلې کیږي ښه بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها او بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها دواړه ناست دي بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ته بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته وی ستا نه غوره یم وی ولې رانه غوره وی ته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لورې او زه د امام الانبیا لورې یم زما پلار خو د انبیاو امام بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته وی تا نه زه غوره یم ښه وی ولې وی ځکه چې خلق جنت ته ځي که نه بی بی فاطمې رضی الله تعالی ټیک ده چې ته د نبی علیه السلام لورې خو ته په نکاح کې د علي رضی الله تعالی عنه وې نو چې ته علي رضی الله تعالی عنه جنت ته ځي نو ته به د علي سره جنت ته ځي د هغه په نکاح کې وي او زه به ستا د بابا جان سره جنت ته ځم ځکه چې زه ستا د بابا په نکاح کې وم نکاح بنیادي څیز دی ښځه به د خاوند سره جنت ته ځي ښه د پلار سره به جنت ته نه ځي ښه د مور سره به جنت ته نه ځي دا به د خاوند سره جنت ته ځي دومره ښکلی دور و د نکاح ډېر اسان دور و ای مالدارانو دا نکاحونه خلقو ته مه ګرانوئ دا نکاحونه خلقو ته مه ګرانوئ عثمان رضی الله تعالی عنه په نکاح کې د نبی علیه السلام لور وه نو هغه وفات شول چې وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی عثمان رضی الله تعالی عنه ته وایي زما لور ده حفصه نومې دی رضی الله تعالی هغه تا ته په نکاح در کوم ستا ټبر وفات شوله بس تاله په نکاح در کوم ما خو تاسو ته وي اوس دې خدای د چا ټبر نه مړه کوي نه بیا دې ګرځي نو ښه بیا دی ګرځي په نکاح پسې دی بیا ګرځي عثمان رضی الله تعالی عنه ته وایي زه تا له خپله لور په نکاح در کوم هغه وایي زه به پکې یوه ورځ